بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو دا شرایف ولا قانون دی. د دې قانون خلاصه داسې ده چې دی وایه چې هر حرف علت چې هغه د الف مفاعل نه پس راغلي وي، نو موږ خو د لومړني الف مفاعل وپېژنو. د فاما کې دلته کې چې دا عین پسې کوم الف راغلی دی، دې ته الف مفاعل وایه. دا الف مفاعل دی. دلته کې دا دریم ځای باندې چې کوم راغلی دی فاما، دا الف مفاعل دی. نو دی وایي چې د دې الف مفاعل نه پس حرف علت راغلی وي، دا حرف علت چې کوم دی نو زایده وي، نو دا حرف علت میم حمزه سره بدلو. نو دلته کې تاسو وګورئ توا ویلو بروزنیم فاما ویلو. نو دلته کې تدی الف توا کې تدی الف نه پس دا چې کوم دی نو سره راغی واو حرف علت راغی، نو دا و به کوم دی موږ حمزه سره بدل کړو، دا بشي توا ایلو بشي. دا و چې تدی الف مفاعل نه پس راغلی دی، نو دا موږ حمزه سره بدل کو، نو دا توا ایلو شو. دغه شان چې کوم دی نو هم تدی الف مفاعل نه پس کوچریا راغلی حرف علت نه، لکه ګورئ فاما ایلو شرا یپو، نو دا الف مفاعل شرا یپو کې دا الف چې کوم راغلی دی دا په دریم ځای باندې، نو د دې نه پس دلته کې یا راغلی ده، نو دا یا سره دا زایده ده، دا حرف علت زایده دی. نو دا چې کوم دی نو موږ څه سره بدل کوه، دا به کوم دی نو موږ حمزه سره بدل کو، نو څه بشي شرا یپو بشي. یا مو حمزه سره بدل کړله، نو شرا یپو نه شرا یپو جوړ شو. ها وګورئ کوچري تدی الف مفاعل نه پسو حرف علت راغلی وه، خو دا حرف علت چې کوم دی نو دا اصلي و زایده نه وه، لکه دلته کې کوا ویلو مروزن فوا ایلو. اوس دلته چې کوم دی نو دا و د عین کلمې په مقابله کې راغی، نو دا و دا حرف علت چې کوم دی نو دا اصلي شو، د عین کلمې مقابله کې راغی اصلي شو. نو اوس په دا چې کوم دی نو موږ حمزه سره بدلو که نه په بدلو، نو دې لپاره شرط دا دی چې تدی حرف علت نه مخکې چې دا کوم الف دی د الف مفاعل چې ورته موږ وایو، تدی الف نه مخکې کو بل حرف علت راغلو، یعنی واو راغلو، دلته چې څنګه دا کاوا کې دا واو راغلی دی، نو بیا به چې کوم دی نو دا واو دا حرف علت موږ حمزه سره بدلو وه، او که نو راغلی حرف علتو، نو دا حرف علت چې کوم دی نو بیا موږ حمزه سره نشو بدلولی. نو دلته کې هغه شرط چې کوم دی نو موجود شلو، دلته کې دا الف مفاعل نه پس حرف علت راغلی دی، هغه حرف علت اصلي دی، او د دې الف مفاعل نه مخکې ولا چې کوم شرط موږ لګولو چې حرف علت پر راغلی، دلته کې هم مخکې ته واو راغلی د حرف علتونه، نو په دې وجه باندې دا دویم و چې کوم دی نو دا موږ سره بدل کو، حمزه سره به بدل کو، نو دا کوا ویلو نه کوا ایلو جوړ شو. او دا مثال دی چې په دې کې هو دغه واو راغلی دی اصلي دی، مکا ویلو بروزن مفا غیلو، دا غین کلمه مقابله کې واو راغی حرف علت دی، خو الف مفاعل بس هم راغی، خو د الف مفاعل نه مخکې چې کوم دی نو واو نشته دی، دلته کې کاف راغی، دا الف نه مخکې په کار واو او راغی کافو، نو اوس هغه شرط پکې موجود نشته، نو په دې وجه باندې به دا واو چې کوم دی نو حمزه سره نه بدلو، نو دا به مکا ویلو به وایو.